السلام علیکم ګرانو کتونکو دیم تفهیم ګرانو کتونکو نوخار ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال د حواله سره د ټول نوخار د طرف نه میډیا چې څومره زموږ مرګري دي په دې باندې مسلسل आवाज اوچت کړي عوامي سماجی حلقو نو د هسپتال حواله سره یو ډېر لوی خبر تاسو سره موږ شیر کړم د په پیج باندې خو چې چاني اورېدل نو هغه د لپاره دوباره چې ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال هغه مکمل طور باندې داغه د صفایي آغاز شو او داغه د اثر نه مونږ به وایو د مکمل بحالای چې کمپلین دی پاغي باندې باقاعده کار شروع شو 13 شپه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا داغه په هدایت باندې چې کوم احکامات جاری شوي دي نو ام اس ډاکټر مجتبی علي او سره د شلو ډاکټرانو هغه تبادله شوې ده او دلته کې یو بل ټیم هغه د تعییناتي احکامات هم جاری شوي دي او د هسپتال چې کوم اوورال د دې د منیجمنت حواله سره د دې د چې کوم انتظامات دي دلته کې چې کوم د بد انتظامیان وي دا غیر لارې نیو د لپاره ډېر غټ احکامات جاری شوي دي زه کولو وایم 13 ورځو کې چې کوم سیکټري هیلث د زمونږ د دې نوخار ام ان ایز ام پی ایز دا غي په خاص کر د پاکستان تحریک انصاف ضلعي صدر میا عمر کا کاخیل او د چې کوم قریبي دغه کې راځي دا حاجی زهر عالم خان او خصوصي تور باندې صوبایي وزیر صحت چې د نوخار سره تعلق د انجینیر خلیق الرحمن خټک دا غي په دلچسپي او دا غي په مطالبه باندې وزیر اعلی احکامات جاری کړي دلته سیکټري هیلث راغو هغه دوراو کا د هسپتال اچانک او هسپتال کې چې څه قسمه په کم صورتحال کې نو هغه اک شانتي چې کوم هغه سکین کړي په خپل دماغو کې نو هغه وزیر اعلی مخه تکي خو دا غي ریکارډ دا غي چې کوم د ډاکټرانو کارکردګي وا د ام اس کارکردګي وا دغلته چې کوم د کلاس 4 او د نامعلومه چې کوم ملازمینو ډیلی ویجز ملازمین ایچ ام سی فندز کې چې کوم کرپشن داغي په بے دردۍ سره داغي لګښت او بیا د صحت کارت بندش نو دا ټول معاملاتو صفایي فقدان د سکلو بو پکې نوې سپی په هسپتال کې ګرځیدل دا ټول صورتحال وزیر اعلی مخه تکي خو بیا په دوه مرز باندې وزیر اعلی په دې باندې سخت نوټس اخیسته دي نه بیګاش پیلا چې کومه 13 شوي شپه ده سیکټري هیلث د طرف نه باقاعده احکامات جاری شو چې دا ډاکټر سهراب چې د کم په باره کې انجمن تاجران دلته کې انجمن تاجران صدر خالد خان افریدي په موقع باندې شکایت کړو سره دغه ډاکټر مجتبی علي شل ډاکټران او نور ټیکنیکل سټاف دي کې نور سټاف هم شته تفصيلات پر راځي خدای ټول ترانسفر کړل دلته نه او یو نوې تازه دم سټاف به د هسپتال لور کوي مونږ امید لرو چې د سټاف سره به دلته کې د نوې فندونو را رسیدلم شروع شي او چونکه وزیر اعلی د دې ټیم هغه باندې نگرانی کوي او د بزریه زمونږ ام ان ایز ام پی ایز دا به ټول د دې نگرانی کوي نو امید لرو چې راتلونکي وخت کې به د هسپتال خپل اصل حالت ته لاړ شي او اصل نه بلکې دا به د هغې نه بهتر شي که دی لږ کوشش وکړي ځکه چې 50 لکه روپۍ ګټلو والا هسپتال دې ټایم کې د بې سرو سامانۍ په حالت کې او لاوارث لاش کې راډور دی اوبه پکې ني بجلی پکې ني او ډسپلین ګولۍ پکې ني سرنج پکې ني ډریپ سیټ پکې ني او دا هغه هسپتال دی چې صرف ایچ ام سی هغه فنډم دی له کافي دی او د کرپشن بد انتظامۍ د کلاس 4 مافیا د چیرې دستای او د ډیلی ویجز ملازمینو د فوج ظفربوج د دې وجنه هسپتال نه لاوارث لاش جوړ وو دا به سر سامانای په حالت کې او دلته کې حالت دې تر رسیدلې و چې د اوبو د سکلو وبم پکې نه وي د سره زوی مجید دلته کې په دې باندې ډېر غټ نوټس اخیسته شوی دی چې اپریشن تھیټر کې دلته سیکټري هیلث تل نه وته نو الته چې کوم آلات غستنې منی دا غندلو لا دا نور چې کوم شیزونه دوايان وینو شارټ ایکسپایری لا ایکسپایری ادویات پکې راوتل نو پاغي باندې داغي برهمي وا په سٹور کې داسې شیزونه چې هغه لا خو ایکسپایر ولا پکې شارټ ایکسپایری وا نو دا یو بل پندورا بکس دغه تکولو شوی دی چې 13 وخت نه دلته ایکسپایر ادویاتو کاروبار هم کېدو د هسپتال کې باقاعده
د دې نوخاریانو صحت سره د هغوی سره دا لوبې کېدې چې د ایچ ام سی فنډ باندې کم د ادویات به اخیستی کېدل نو هغه تھرډ کلاس لوکل کمپنو ادویات او هغه هم شارټ ایکسپایري نو هغه د ړندو سترګو اوښکه باندې پې اچوله نو انتهایی ظلم او بېانصافي دې نوخار سره شروع وه او آغاز شوی دی اوس د دې دبنګ احکاماتو سره دبنګ حکمونه جاري شوي دي وزیر اعلی خپله ډنډه راخیستې نو مونږ د نوخار دا خلق ریکویسټ کوي او اپیل کوي چې دې ته د دم فوج سره برپور نگرانی هم د دې پکار ده او د خپل اوریجنل حالت نم ډیر مخکې بوتلل پکار دي ځکه چې دا د ګټې وټې هسپتال دی او دا د نوخار زړه دی او دا د نوخار د ټولو نه اکټیو هسپتال